هلته راته وایي چې دا خو بادچه ویره به زما لاس خپونه دم ختلی دی. لرګي پسې په کور کې راغسي لرګي او سسکورې او په هغې باندې والې ده او په تشدد بیا چې کوم دی نو وچلې ده چې کوم دی نو سوټې دی سوټي د لختې لرګي او دغسې ورسره سسکوره دا خو ډېر بیمار هم دی که نه دا خو ګرځېدی هم نه شي دا خو جي بس لکه نور مزید دا خو چې کوم دی نو د دغې نه وروسته بیا په جاړو بوټو وغیرو کې په مختلفو ځایونو کې د شپې راغلي په صحراګانو کې چې هغه د هغې سره سما شو د دې وخت د دې موسم په لحاظ باندې هغه چې کوم دی نو دی کې نقصان کړی دی لکه دا دانې مانې پرې راختلي نور څه خاص نقصان یې نشته. ډېره زیاته مننه کیمرمین په زما پرې لور باندې خانجي بلا ماته شوله. بسم الله الرحمن الرحیم. ګران عزتمندو نواز منګل یم او دا مهال انویسټیګیشن بیورو ډسټرکټ مردان صدر کې موجود یم. دغه د ملزم چې دی یو تصویر یو شایع شو په سوشل میډیا باندې یو خبر و چې یو وړه بچنګې ماشومه وه چې هغه خپل پلار د بې دردۍ سره قتل کړه او هغه ملزم چې کوم دی ارست شوی دی او دې ټایم کې OII یعنی انویسټیګیشن افیسر تانا ګډي کپورا دا د تانا ګډي کپورا کیس دی. انویسټیګیشن افیسر عبدالحکیم خان د دې په اړه یعنی نور تفصیلات د دې کیس متعلق اخلو. ډېره زیاته مننه سر. د دې ملزم کړه وړه او دغه د وقوع سوا. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره شکریا ورور مهرباني. دا خو د ده نوم ظهور دی د پلار نوم یې عبدالرحمن سګنا ګډي کپورا. کینه خیر دا کینه دا په دغه په علاقه کې د ګډي کپوره په علاقه کې دا اطلاع میلاو شو چې دغه شان یو ماشومه چې کوم دی نو خپل پلار وژلی ده او بیا بعد د مرګ نه چې کوم دی هسپتال ته وړی ده هسپتال کې موجود دی. د هغې اطلاع په روبرو چې کوم دی نو SHO پورې ځان ځای ته ورپسې رسولي هسپتال ته. هلته چې ورسېد نو واقعي دا ماشومه چې کوم دی نو په تشدد باندې مړه شوې وه او هسپتال کې پرته وه. د هغې یو ماشومې خور چې کوم دی بیا رپورټ وکړو او د هغې رپورټ په رڼا کې بیا په دې ملزم پسې چې کوم دی نو د ګرفتارۍ پسې کافي افسرانو دغه ولګو چې لکه دا ټاس دی دا به برآمد کوی ګرفتاروی به. پرون نابل ورځ ماښام چې کوم دی نو شفیع الله خان SHO صاحب هغه ګرفتار کړی دی او تفتیش تاحال چې څومره شوی دی په پراپر طریقه باندې شوی دی څه کمې بیشۍ پکې نشته. څومره چې د قانوني تقاضي دي هغه پوره دي په دې باندې انشاءالله مزید هم چې څه دغه دي نو هغه به پوره کوو. صحیح ده. موټیف څه و د دې کیس د ولې دا وه چې د ماشومې ته خپل نیکه د پلار چې ته د کور څه سودا راوړې وه کور به څه د خوراک څښاک سادو سامان نه و په هغې خوراک باندې چې دی کور ته راغلی نو د پې بد ګڼلي ده ورته چې دا سامان ولې هغه راوړو په دقې باندې دا ماشومه راګیره کړې ده لرګي پسې په کور کې راغسي لرګي او سسکورې او په هغې باندې والې ده او په تشدد بیا چې کوم دی نو وچلې ده. ویپن اف افینس سو مطلب سوري علی قتل کې څه استعمال قتل کې چې کوم دی نو سوټې دی سوټي د لختې لرګي او دغسې ورسره سسکوره. ډېر بیمار هم دی که نه دا خو ګرځېدی هم نه شي. دا خو جي بس لکه نور مزید دا خو چې کوم دی نو د دغې نه وروسته بیا په جاړو بوټو وغیرو کې په مختلفو ځایونو کې د شپې راغلي په صحراګانو کې چې هغه د هغې سره سما شو د دې وخت د دې موسم په لحاظ باندې هغه چې کوم دی نو دی کې نقصان کړی دی لکه دا دانې مانې پرې راختلي نور څه خاص نقصان یې نشته. ډېره زیاته مننه. کیمرمین صاحب لږ تاسو را جوخ شئ تاسو سره لږ جوخ شئ لږ جوخ شئ ورسره. ښه دا هغه ملزم دی چې دا خپله ډېر زیات هغه دی د موږ به د دې د جرم نه نفرت کوو د ده نه به نه کوو دا بیمار دی ودرېدی نه شي دا دلته ناست دی. ستا نامه څه ده؟ زما ظهور جي. خبرې تیزې کوه څه نوم دی دی؟ ظهور. د کوم ځای اوسېدونکی؟ ګډي کپوره. کار روزګار څه کوې؟ دا دیاړي مزدوري کوم جي. ښه که چې دا وړه ماشومه که نه دا ستا لور وه او جي هغه غوښې مې وي جي. دا دې ولې قتل کړه؟ بس ځینې یم پوه شوې بس زما د مور پلار ته وایي چې بس دي رانه لاړو بس سرو سترګو یې په جړی پرېښی یم ما ورته ویل خیر دی اوس ځای خو ګوره بیا ما له مه راځئ بس ما به دیاړي مزدوري کوله دې ماشومانو له به مې وروړله بیا به مې دې ځان سره دا ماشومه ده دویمه ماشومه را
دې خانجي لیدلې نه ابه مې ځان سره کومه پردي کلي ته به لاړم دې باندې ما خانجي سوال کوم ولې زما نوره سره سره نه وه په دې ماشومانو پورې سوال کول نه دا کشره چې کومه ده چې کومه وپاچو ده په دې نه دا بله چې ده که زما نوره سره سره نه وه ما سره به غم و د دې وړو څوک ورته څه ونیوي د خیرخوا خلک مې نشته او خلک پر ابۍ شرم پسې ګرځېدو دویم واده دی او جی هغه څو منټه دې پې واړولو په د چې دا تا وهله په لرګو باندې یو 10 منټه به مې اړولې 10 منټه او جی خو ما ته دا پته نه وه خانجي چې لکه مثال دا وپاچه ویره ما خو هسپتال ته وړم ما وې دا به بېهوشه یا هسپتال ته مې وړله چې هسپتال ته مې وړله هلته یې راته وویل چې دا وپاچه ویره به زما لاس وخپونه دم ختلی دی خو ستاسې هم د لاس وخپونه اوس نه دم ختلی دی چې ته پاسېدی نه شي بیا خو به دې خود دم ختو ها جی ها په کوداله دې څنګه وواله بیا په کوداله مې نه رواجېږي په کوداله مې صرف په هغه دغه باندې والېده سسکوره لاس کې باندې لاس څنګه دې په هغې دې څنګه وواله هغې مې په دې د خانجي به صرف 2 ګزاره والېده مسله غټه وه ده یاره بس خانجي مسله غټه نه وه خو بس د مور او پلار ته ما وویل چې ډېره مو سوځولې مه راته یې راپسې دا دې ولې وژله پردي کور ته هم تللی یم بس خانجي وژلې مې نه خو صرف والې مې راوالې ګنهګار یم الله مړه که بس په دغه بې خانجي الله واخېسته جی الله ذریعه یې څوک شو ذریعه زه شوم جی بس دغه خبره نو اوس پیمانه یې خود پیمانه یم جی خلکو له سویل غواړي بس خلکو ته یم چې دوا راته کړي نو تا داسې ښه کار کړی دی چې تا ته بلکل خانجي ښه کار مې نه دی کړی جی نو تا ته خلک بس نه چې د دوا په ځای چېرته خیرې کنځل ونکړي بس خانجي نه یم پوه شوی یم زما زړه غوښې وې دې ته ما زوی وې دې ته ما خانجي چېرته لور نه دي ویلې دې ته ما زوی وې په سیله کې دې څه ورکړو خانجي په سیله کې دې څه ورکړو څنګه په سیله کې جی تا ورته زوی ویل لور دې ویل ګرانه ورته ته به هم ورته ګران وې ها جی ها بلکل ورته ګران و مینې د سره کوله ډېره بې انتها ما مو سره ډېره بې انتها مینه کوله کنی پرون دا خانجي دا ګوار یا کسان نالو خانجي یا کسان وې که نه مینه ګاونډیانو چېر دي له خو تا ګزار هم نه و ورکړی خو بس خانجي دا به ووایم چې بس زما به کمر راغلي چېرته به ځې اوس بس خانجي لوریانې خو داسې وي که نه چې زامن نه نو لوریانې د پلار خدمت کوي او جی ها ملا وي بلکل څېره وي خلک وي خانجي زوی که نه خو زما په دې لور باندې خانجي ملا ماته شوله ملا دې خپله ماته که که نه او که نه نو بس خپله ملا مې ماته کړله زه تاله موږ دعاګو یو ښه الله دې په دې ټولو باندې خپل فضل او رحم وکړي الله دې خوشحاله کړه خانجي خیر دې باندې د اف آی آر کې مدیان څوک دي دې کې چې د بله لور هم د دغه ماشومې نه کشره ده یعنې خپل لور خپل لور پې دعوا کړې ټیک ټاک چې خو پراپر طریقې سره لاس کې سویل غواړي دا خو پې پیمانه دی موږ خو دا وایو چې زمونږ عوامو ته دا فیل دی چې ریکویسټ مو دا دی چې په داسې حالاتو کې چې کله داسې تنګستیا پیدا شي په ماحول کې معاشره کې مو په محله کې مو برای مهرباني دا ملک د پښتو دی د مسلمانانو دی او الحمدلله د لاس ورکوونکو خلک پکې هم شته دی چې داسې قسمه حالات پیدا شي نو کم از کم چې متعلقه تانه ستاسو د هر یو څیز د مخونو د دې قسمه دغه نه چې کوم دی نو چې خبر وي چې د هغې مخنیوي په ټیم باندې کېږي دا فلم دی دې نه علاوه چې کوم زموږ په علاقو کې په حلقو کې څومره څه قسمه منشیات څه قسمه څه غلط دغه کېږي نو چې په پولیس باندې وحی نه راځي دا د دې عوامو نه وي چې عوام ورسره په همدردي کوي پولیس سره چې کوم دی کوآپریشن کوي هیڅ قسم داسې حالات په واقعیا به رانشي دوباره ډېره مننه مهرباني شکریه عزتمندو دا ملزم ظهورو د دې خبرې تاسو واورېدې یو ډېر بوږنونکې یو تصویر شایع شو په سوشل میډیا د دغه بچی ډېره ښکلې یو ګلالۍ ماشومه وه چې ملزم ظهور د لاسه هغه قتل شوه دی مني چې دا ما قتل کړی دی خو بهرحال موږ به دا ووایو یاره چې دا لوریانې دي دغه دا بچي دي دې سره دوستانه ماحول جوړ کړئ بجای د دې چې تاسو هغه وژنئ بجای د دې د تاسو سینې ته راجوختې کړئ مینه ورکړئ مینه خوره کړئ او د نفرتونو نه ځان وساتئ د ده چې کم دی د دغه ملزم نه مطلب علای قتل لرګي یعنې سوټي په هغې باندې د وهلي ده 100 منټه باندې برآمد دی هغه د ده نه او په دې باندې د اف آی آر کې د ده په مدعیان چې کم دی د ده بله لور ده هغه په دې اف آی آر کې مدعي ده چې په ده باندې اف آی آر کړی دی دا به اوس دلته نه ځي جیل ته د لاس ډې د سبا به ځي جیل ته الله دې وکړي چې دغه معاشرې نه دغه شان کرایم او د جرایم ختم شي چې آینده دپاره خلک د دې لوریانو سره مینه کوي دا نه
چې دغه شان ظالمان راپاسي او خپل لوریانې بې دردۍ سره قتل کوي. ډېره زیاته مننه حکیم صاحب ستاسو. شکریہ جناب.